ناظم مندن نصیب خان د ویلیج کونسل ناوګي ون ناظم نیاز علی شاه او ناظم ناوګي 2 محبوب باچا سره د سیول هسپتال ناوګي معاینه وکړه. ناظم نصیب خان د ډاکټرانو انچارج ډاکټر عبدالعزیز، ډاکټر احسان الحق، ډاکټر شوکت حیات او ډاکټر فیصل سره د هسپتال د مختلفو سیکشنو معاینه وکړه او د صفای په ناقص صورتحال یې د اوسه اظهار وکړو. ډاکټر عبدالعزیز ناظم مندن ته په هسپتال کې د کمی بیشي ذکر وکړو او وی چې د هسپتال کلاس 4 ملازمین خپل ډیوټي په ایمانداري نه کوي ځکه د هسپتال د صفای سیستم خولي نه دی. میډیا سره د خبرو په وخت ناظم نصیب خان وی چې موږ د ډیچو هیل سره خبرې کړې ډیر ضربه هسپتال د سامان او دوايانې راشي. هغوی وی چې زبا سبا په خپل دفتر کې د هسپتال کلاس 4 ملازمینو سره میټینګ کوم او بیا به د آینده لا عمل اختیاروم. ناظم وی چې سیول هسپتال ناوګي د ټول مندن هسپتال دی او ورته د هر ځای مرزيان راځي پکار د د هسپتال عمله خپل ډیوټي په ایمانداري سره وکي او د خلکو خدمت وکي. په دې موقع ناظم ناوګي 2 سید محبوب باچا هم میډیا سره خبرې وکړي. ناظم صاحب دا راته وې د ویلیج کونسل ناوګي 1 او ویلیج کونسل ناوګي 2 ناظمانو سره د سیول هسپتال ناوګي ویزټ وکړو. څه صورتحال مخې ته راغی او څه ریکمنډ کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لول خو ستا ډېره شکریه ادا کوم او حقیقت خبره ده چې نن موږ د عبدالرزیق ډاکټر صاحب ډېره شکریه په دې ادا کوو چې هغه په چوټۍ و. بیا موږ ورته ټلیفون وکړو چې ته راشه، هغه راغی او نور ډاکټران صاحبان ورسره مو. او حقیقت خبره چې موږ د دې هسپتال وزټ وکړو په دې کې زما چې څومره خیال دی 8 تنه کلاس 4 دي او دې حالات تا په خپله ولیدو. کو ته لیټرین ته لاړ شې، کو ته دغه کمرو ته لاړ شې. زه په اریان په دې مې چې عجیبه کار دا چې دا کلاس 4 چې دا خو زموږ د دې علاقې دي، یا به د ناوګۍ یا به د کوګۍ یا به د سوری یا به د اګارۍ. نو زه عجیبه غوندې خبره دا ده چې لکه په پینډۍ کې یا په اسلام آباد کې یا په پنجاب کې په 500 روپۍ کار کښېني، هغه خو ټول د غنمو لو کوي او آخر یې وي. زه دې ته سوال کوم او انشاءالله تعالی چې ما یو چټۍ پکې مو دې ته وکړه، سبا که خیر به دې ما له راځي دفتر ته. دا هسپتال حالات په صفایۍ په وجه باندې بالکل ډېر خراب دي، ډېر خراب دي. او څو پیرې موږ دلته رالو، ما ولا ټیمې نه کسان نه ولېږلو. دې ته مونږ سوال وکړو چې د خدای دپاره دا چې دا هسپتال ښکلي دا ستاسو ښکلا ده، زموږ د دې علاقې د ټول تحصیل مندل ښکلا ده. خو زما چې څومره خیال دی نه څه ووایم، نه سوال مني نه منت مني. نو سبا هم بیا راغوښتي دي، بیا ورته هم ستاسو د دې شیشې په مخ باندې دا ورته درخواست کوو، دا ورته سوال کوو چې دا هسپتال ښکلي، دا زموږ ستاسو د ټولو ښایست دی. ځکه چې په دې کې دا ډاکټران صاحبان چې کوم دي اوس هغوی له خدای پاک هغوی ځان کړولی دی. و که زه وایم چې زه عبدالعزیز ځان ته ځان زه خو نشم رسېدی ځکه چې هغه تعلیم کړی دی، هغوی خرچې کړي دي. ښه کو دې کلاس 4 ته یو کار وایي د دې په خوله کار نه کوي. زه ما په یقین دې له به ډیچو راځي یا دې له به ته راځي یا به دې له زه راځم. په کار دا ده چې د استاد دا د هغوی استادان دي، د سکول استاد چې کوم دی د هغه مثال د پلاري داسې په دې هسپتال کې دا ډاکټران دي، د دې مثال خو د پلارانو دی. په کار دا چې دې کلاس 4 ته کار وایي چې هغوی دا کار کوي که نه. خو زما چې څومره خیال دی د هغې هم نه مني. بل زه په دې کې زه د ضلع بنیر د مشر د ډیچو صاحب ډېره شکریه ادا کوم ځکه چې هغه ما ته بار بار وایي چې نصیب خانه چې زه دلته یم خو زما نه څه فایده والی، کو دوايانې کمي، کو مشینان کمي، کو د سرو پلانټونه کمي، خو ما ته ووایه. زما دا هم د هغه نه هم ډېره توقع ده، هغه د خدای خوشحاله کړي، خدای دې ورله عمر ورکړي. ځکه چې موږ وله کله ځو نو هغه وایي تاسو وغواړئ. نو په دې وجه موږ د هسپتال ته راوزټ وکړو چې موږ دې ته چې تاسو سره دوایانو کمي، خو د نور څه داسې جدید مشینرۍ دله پکار یا دوایانې پکار وي. نو موږ ته ووایي چې موږ ډیچو صاحب ته لړ شو د وپت په شک او هغه تاسو ته هسپتال هغه دوایانې پوره کړي. نو بیا هم زه د خپل وروڼو ته وایم خو هغه زموږ د دې ناوګۍ دي په دې هسپتال کې، کو هغه د کوګا دي، کو هغه د هر کلي سره تعلق ساتي. خو دا وته چې په نس د خدای لا ډیوټي خپله صحیح کوئ. باچا ناظم صاحب سره هم د سیول هسپتال ناوګۍ وزټ وکړو، نو څه صورتحال مخې ته راغی، څه مو ولیدل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ هسپتال چې دی دا د ټول علاقې لپاره یو مین هسپتال دی چې په دې باندې تورغر او ماضي او ټول مندن پروت دی. نو په دې کې ډېر زیاتې مسلې وې. د مسلو په بنیاد باندې ناظم صاحب سره موږ دا وشو، هغوی ته خو رالو وزټ خو وکړو
په هغې کې چې څه کمی بیشی دي د هغې نشاندهي وشوه ډاکټرانو صاحبانو وکړه. بیا باقي پکې د صفایي تنظام دی، نو صفایي تنظام په هغې کې انتهایي ناقص و. نو موږ درخواست کوو د خپلو وروڼو بهیګانو ته دا چې حملې د ناوګۍ خلک دی، دا زموږ د کور مثال دی. کور چې صفایي، حجره چې صفایي، پای سړی ښکلي ښکاري. نو هغوی ته زموږ دا ریکویسټ دی چې مهرباني وکړي خپله ډیوټي په صحیح انداز کې کوي، نو دا به ډېر زیاته خوندناکه او ډېره دغه خبرې. باقي دې کې د ډیچو صاحب موږ ډېر زیاته شکریه ادا کوو. ډیچو صاحب په دې کې ډېر انټرسټ دی چې د هسپتال مخکې لاړ شي او دې لپاره مشینري او د دوایانو تنظیم وشي. نو موږ ډیچو صاحب نه مطالبه ده چې موږ ته د دوایانو او دې ضرورت دی چې د پوري طور دوایانو مهیا کړي، نو ډېر مهرباني.